بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنانو توبوا إلى الله الله ترجوشه توبة نصوحا فخالص رجوع سرا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم کی دیشی چی اللہ استاسونا اوریجی وارو گناہنا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار او تاسو داخل کی جنت تا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه فها غرض باندې چې خیال بساتی الله د خپل پیغمبر او د مؤمنانو نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم چې نور د ایمان بددینا رواني یو طرف ته او بل طرف ته یعنی روان دي رستو یقولون وی بدی ربنا اتمم لنا نورنا اے رب زمونږ د پاره مکمل کی زمونږ رڼا واغفر لنا من تبخانو کی انك على كل شيء قدير بشک ته په هر یو سیس قدرت لري يا أيها النبي اے پیغمبر علیہ السلام جاهد الكفار والمنافقين تجاهدوا کا د کفار و منافقان سرا واغلظ عليهم سختی و سروکا ومأواهم جهنم زید دی دوزخ دی و بئس المصير شناکار زید دی ورتلو ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله مثال بیانوي د پاره د هغه کسانو چې کافران دي د بیبیانو د نوح او د لوط علیه السلام كانت ویدا دواړه تحت عبدين من عبادنا الصالحين د پنیکا کی زمنګ د نیکانو بندګانو چې پیغمبرانو فهانتهما پس دی اغي پیغمبرانو سره خیانت کو چې ایمان پټو ساتو فلم يغني عنهما من الله شيئا نددي بإيمانه دي بچ نکړه د الله نه وقيل او وبویل شدید ادخل النار مع الداخلين داخل شي ورته سره د نور داخلي دونکو وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون او الله مثال بیانې مؤمنانو ته د فار د حوصلې د بیبي د فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة کله چې هغې وویې رب زما د پاره کور جوړ کړي په جنت کې ونجني من فرعون وعمله ما خلاصه کې د فرعون او د هغه د ناکاره عملنا ونجني من القوم الظالمين او مال نجات راکړي ردي ظالم قومنا ومريم ابنة عمران او دغه شانته واقعه د مریم بیبي چې لور د عمران سیبوا التي احسنت فرجها چې خپل ناموس ساتلو فنفخنا فيه من روحنا پس منګه پکې خپل کلمه داخله کړه وصدقت بكلمات ربها او تصدیق کړو دي د احکامات د رب خپل وكتبه او د کتابونو وكانت من القانتين او ودا د تابعدارونه الله پاک د سوره تحریم په دې اخیری رکوع کې مونږ ته د دوو قسمه خلکو مبارک خبره کوي په دواړو کې حوصله ده او په دواړو کې یوه ښکاره خبره ده حوصله د مؤمنانو دپاره ده او ښکاره خبره د کافرانو دپاره ده حوصله د مؤمنانو دپاره دا ده چې که په دنیا کې یو بنده په دنیا کې یو سړی په دنیا کې یو کس هغه د الله د احکاماتو خلاف کار کوي د الله پاک د رالیږلي شوي دین خلاف کار کوي د الله د نظام خلاف چلیږي نو په دنیا کې خو به هغه داسې وکړي په دنیا کې به بعضې خلکو ته هغه تکلیف ورسوي او بعضې خلکو حوصلې به هم خرابې شي چې وګوره که نه دا د الله نافرمانه بنده دی او دې سوره په مزو کې دی ظاهري لحاظ سره لیکن په آخرت کې ګوره خلاصي نشته د هغې دپاره الله پاک د لوط علیه السلام او د نوح علیه السلام د بیبیانو ذکر کوي نوح علیه السلام بیبي چې وه د هغې نوم واهله او د لوط علیه السلام بیبي چې وه د هغې نوم واهله او د دې دواړو نور څه خیانت نه و کړی بدعمله نه وي خو خیانت یې دا و چې د پیغمبرانو په کور کې د پیغمبرانو په نکاح کې وي او په هغه پیغمبرانو باندې ایمان نه خیانت یې دا و صرف د بیمانې هغه خبرې د الله خیانت وي چې دی
هغه د الله د نیکانو بندګانو د نکاح د لاندې نه باوجود فایده وانه غستا. الله هم بے پروا ذات دی، الله به هیڅ پروا ونه ساته. لکه څنګه چې د ابو طالب صاحب خبره مونږ بار بار کړې ده واورېدلې مو ده چې کله هغه بې ایمانه د دنیا نه لړو نو شیطان په سر باندې خورې واچولې چې الله خپله بې پروایي ظاهره کړه چې الله بې پروا دی چې خیال نه ساتي. حالانکه د الله اخیری نبی د هغه څومره خدمت کړو، دشمنانو ته به لکه د ډال په شانتي ولاړو، خو الله خپله بې پروایي ثابته کړه چې د الله په هېڅ چا باندې څه کار نشته، هغه بې پروا بادشاه دی. نو دلته کې الله پاک مسلمانانو ته حوصله ورکوي چې د کافرو صرف یو دا جهان دی، او که یو سړی ایمان ساتل غواړي نو دا ایمان ساتل ګران نه دي. په هغې کې د فرعون د بیبي ذکر وکړو. الله پاک وی اے مسلمانانو یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. دا نصوحه چې کوم دی بعضې زمونږ خلک وی زما دې په نصوحه توبه. نو دا نصوحه ګورې دا څوک سړی نه دی، دا بنده نه دی. د نصوح نه مقصد دلته کې خالصه ده، زما د خالصه توبه. په احادیثو کې په کتابونو کې چې د نصوح دا بنده نه دی راغلی، نو وروستو اثارو کې موږ ته دا میلاویږي. دا نصوح چې کوم دی دا د زړه د اخلاصه داسې توبه ده، داسې مخلصه توبه ده چې د هغې نه پس ګناه نه وي. نو الله پاک وایي توبة نصوحا، تاسو د زړه د اخلاصه توبه وباسئ. د حضرت حسن بصري رحمه الله نه تپوس شو چې زمونږ د مونځ د قبلېدو او د توبې د قبلېدو به څه نه ښیي. هغه ورته وایي چې کله ته یو مونځ وکړې او بل مونځ ته ستا زړه کېږي، بل مونځ دې ورپسې وکړو، نو په دې خوشحاله اوسه چې دا لومبنی مونځ ستا قبول دی. او که تا بل مونځونه که مقصد دا دی ستا یا په کپړو کې فرق دی، یا د بدن کې فرق دی، یا د ځای کې فرق او یا د په نیت کې فرق دی، ځکه تا بل مونځونه کوو، نو دغه مخکني مونځ دی الله نه دی قبول کړی. او چې توبه دې وویسته او د هغه ګناه نه د زړه تور شو، مقصد دا دی الله دې توبه قبوله کړې ده، ستا را توبه د زړه د اخلاصه وه. او که نه تا دوباره هغه ګناه وکړو نو ته ویرېږه چې ستا ډومبنۍ توبه نه ده قبول شوې. نو الله وایي د اخلاص توبه وباسئ. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. کیدای شي الله ستاسو نه واړه ګناهونه ورېږي. او مونږ دا خبره کړې وه چې د وړو ګناهونو مثال هغه د دوړو دی، لکه څنګه چې په شیشه دوړه پرېوځئ او ته ترې نه دوړه لرې که شکل پکې ښکاره شي، دقه شان ته چې واړه ګناهونه ورېږي سړي ته خپل بد ګناهونه ښکاره شي، بنده ته توبه وباسي. ویدخلکم جنات تجري من تحتها الانهار یوم لا یخزي الله النبي والذین آمنوا معه. الله به جنت ته داخل کی په کومه ورځ باندې چې الله نور رسوا کوي، یعنی الله پاک نه کوي چې الله پاک خپل پیغمبر او خپل خالص مؤمنان هغه دوزخ ته بوزي یا د هغې د مرضۍ خلاف کار وکړي. الله پاک به د خپل پیغمبر او د خپلو نیکانو بندګانو د مرضۍ خلاف کار نه کوي، ځکه چې حدیث مبارکه دی چې پیغمبر خو پیغمبر دی، یو ادنا عالم چې د هغه په خپل علم باندې عمل هم نه، الله پاک به ورته وایي ستا دې سینه کې ما خپل علم اچولی و د قرآن، ته د ما د نور مخلوق نه ممتاز وې، دلته به ممتاز وې، ته که هر څنګه وې زه دې بخم. نو د دې نه مقصد دا دی چې د یو بنده د دین یو مسله یادوي، هغه یو مسله د هغه دپاره هغه دخول د جنت ګرځېدی شي چې دوره الله پاک هغه له عزت ورکوي. په دې وجه پیغمبر علیه السلام وایي تاسو زما نه ورسوئ، اگر که هغه یو مسله وي خو یو رور مسلمان ته ورسوئ. نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم. نور د ایمان به د دې نه مخکې او وروستو، بایدیهم د دوی په لاسونو، یعنې لاسونه مخکې دي، و بایمانهم او د دې نه شاته، دا دوی سره منډه وهي چې دوی د پولیس ورات نه پورې باسي. یقولون دی بوی ربنا اتمم لنا نورنا، خدای پاک دا نور مونږ سره وساتي، دا رڼا مونږ له مستقله کې پورېږي، مستقله کې چې مونږ په خپل منزل جنت ته ورسو. واغفر لنا، او که زمونږ نه داسې لغزش شوي چې زمونږ نور پې کمیږي، خدای هغه راته معاف کړي. انک علی کل شیء قدیر، رب ستا قدرت دی په هر یو څیز باندې. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. اے پیغمبر علیہ السلام جهاد وکړه د کفارو او منافقانو سره، سختی ورسره وکړه. امام نصفي سے تفسیر مدارک کې وایي د کافر سره جهاد وکړه په توره بالسیف،
او د منافق سره باللسان په ژبه باندې وکړه هغه ته نصیحت وکړه چې هغه د خپل منافقت نه راوړي ځکه چې که ته هغه سره په توره باندې جنګ کې نو د دې نه خانه جنګي جوړېږي غیر مسلم به وي وګوره مسلمانان په یو بل راړم شو نو په دې وجه باندې منافق سره په توره جګړه مه کوه منافق سره په ژبه جګړه وکړه وما اواهم جهنم او که دیره د خپل خوبونه ونړېدو چې ظاهرا خوبې دي او په پټه دا خامې دي د کفر او منافقت نو د دې ځای جهنم دی وبئس المصير او ناکاره ځای دی ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله مثال بیانوي د پاره د سخوالی د پاره د سزا کافرانو ته د بیبي د نوح او د لوط علیه السلام چې کافرانو ګورې الله د خپلو پیغمبرانو هم خاطر نه دی کړی چې کله د هغې بیبیانو ایمان نه دی راوړی کانته وی دواړه تحت عبدین من عبادنا صالحین زمونږ دا هغه نیکانو بندګانو په نکاح کې پهانتهما خو هغې بې ایمانه وې فلم یغني عنهما من الله شیئا نو د دغه پیغمبرانو هغه نکاح هغې د الله د قهر نه بچ نه کړې وقیل ادخل النار مع الداخلین ورته به وویلي شي په قیامت کې چې دوزخیانو سره ځې وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون او د مسلمانانو د حوصلې دپاره الله د فرعون د بیبي د اسی بیبي هغه واقعه بیانوي اذ قالت رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه کله چې هغې وی خدای پاکه ما له ځان سره په جنت کې محل جوړ کړي ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین ما د فرعون د ناکاره عمل نه او د هغه د قوم د ناکاره عمل نه خلاصه کړي چې کله د هغې ایمان چې په پټې راوړی ښکاره شو او فرعون به د سزا په طور باندې میخونه وال په بدن باندې بغیر سوکي ایستلی نو وی څلور میخونه یې پې ووال تفسیري قرطبي وایي په دواړو لاسو په دواړو خپو باندې وله میخونه ووال او بیا خپلو کسانو ته وایي د جرم د پل پې راوغورځوئ چې ساه یې وخیږي نو چې کله یې پې میخونه ووال هغې برداشت کړه خو چې وي پل پې راوغورځوئ نو هغې دعا وکړه خدای پاکه ما د دې ظالم د ظلم نه بېغمه کې الله ته فرشتو ته وي روح تې والې نو چې هغې باندې پل را غورځو د هغې نه الله روح اغستی و او هغې باندې یې سیل وکړو د جنت چې په پلان کې محل چې تا یې سوال کړو دکه محل دی ستا د استقامت په وجه چې ته په خپل ایمان باندې پاتې شوې نو الله وایي ای مؤمنانو که چېرې تاسو ایمان راوړل غواړئ نو د دنیا مصایب هغه د ایمان په لاره کې رخنه نه دي کني اسی بیبي ته وګورئ چې هغې څومره مصیبتونه برداشت کړو نو ستاسو ګورئ دا مصایب د دنیا دا بهانه نه ګرځي چې ما د دنیا د مصیبتونو په وجه ایمان راونړو هغه د فرعون په کور کې وه او فرعون به ځان ته خدای وي او د هغه په کور کې هغې خپل ایمان تیر کو و مریم او په پاکیزګۍ کې او په حیا کې تاسو د مریم بیبي مثال ته وګورئ ابنة عمرانه چې دا لور و د عمران صاحب چې د بیت المقدس امام او بې اولاده او دا یې پسمرګي او ماشومه شوې وه التي احسنت فرجها چې خپل ناموس یې ساتلی خپل عزت یې ساتلی و د خپل عورت یې حفاظت کړی و فنفحنا فیه من روحنا د انعام په طور باندې پکې موږ خپله کلمه ورفو کړه چې د کلمې نه مقصد هغه د عیسی علیه الصلاة والسلام هغه القا وه وصدقت بکلمات ربها وکتبه دې رښتیا ګڼلې وې احکامات د رب خپل او کتابونه یعنی مقصد سره دا نفي ده چې عیسایان وایي دا درېیمه د درېونه وه الله و عیسی او مریم بیبي و دا خدایان دی الله وایي نه هغې زما د وحدانیت اظهار کړی و زما ټول کتابونه یې منلي وو وکانت من القانتین تابعداره وه زما احکامات یې منلي وو او زما دین یې قبول کړی او زما یووالی منلی و نو ما ورله د هغې په بدل کې لوی مقام ورکړو بسم الله الرحمن الرحیم